نو که الله تعالی زندگی درکړه زه به یا ژوندی یم یا به مړ یم چې یو د مهدي آخر الزمان په نوم به ګیمونه راځي خو چې اصلي ماسیدن نه ورک نشي. زما د خبرو مقصد دا دی چې یوازې په توره جنډه دوکه نشي پورې اصلي ماسید تلاش وکړو. نو د امام مهدي آخر الزمان هم دنیا ته د ښکاره کېدو اوان قریب دی او نږدې دي دقه شپې که دا کال دی که بل دی که بل دی تعین نشي کولی سړی خو چې انسان خو ویښ وي او تلاش کوي چې دا شخصیت پلټوم د ده لاس کې به لاس دم د ده معیت به کوم نو الله تعالی به ورته مقام ورکړي. او که څوک خبر هم دې ته سوچ کړي چې بس د خدای دې ته پیدا کړی یم چې سهار بوسیګان ته ځم او ماښام به راځم او سهار به پټي ته ځم او ماښام به راځم او زما د پیدایش دغه مقصد دی. نو هغه به د مهدي آخر زمان سره په یو جومات کې په منځ ودرېږي خو لاس کې به یې لاس میوه نشي. د زما مقصد ستاسو ویښول دي خبرې ته آګاه او آماده او سوچ کوئ. نو درې کسان په دنیا کې ښکاره شي. د یو نوم به منصور او د دویم نوم به حارث وي او دریم به امام مهدي آخر الزمان مهدي موعود علیه السلام. اوس اوان او اوقات د انتظار د دې دریو اشخاص که د خیر تمه کېږي نو دغې خلکو ته نظر دی د علماو چې دا خلک به راشي. والله اعلم. حارث نوم یو کس به پیدا شي او امام مهدي آخر الزمان به پیدا شي. امام مهدي او د دې خلکو دا خروج په داسې صحنې په مسلمانانو باندې راشي چې خاص کر اهل السنه والجماعه وي چې د دې نه به سوی جوړي شي. خبرو ته ویښ شي مونږ او تاسو لا اوسه پورې د دین په بابت سختي نه لري. مونږ ته زموږ رب کائنات یو داسې سخت وعید را لېږلی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. داسې ګمان کوئ چې تاسو به جنت ته لاړ شئ او الله تعالی به په تاسو کې مجاهدین د منافقانو نه نه بیل کړي همداسې اوچ پوچ به هم جنت ته بوځي. دا ګمان لري او مفسرین کرام هم د دې تفسیر کې لیکي چې هر مسلمان باندې به یو صحنه راځي چې اهل حق وي اهل سنت وي. داسې صحنه به پرې راځي چې د دنیا د ټولو امدادونو نه به نظر قطع شي او په خولې باندې به غیر اختیاري دا الفاظ راشي چې متا نصر الله یا الله تا د مؤمن د مدد وعده کړې ده. هغه مدد کله راځي په ما خو ډېره سختي ده. دا په ټولو پیغمبرانو هم تېرې ده. د هر پیغمبر علیه السلام په امتیانو به داسې سختې شېبې رالي چې دوی به دې چغو ته جوړ شول چې متا نصر الله یا الله امداد به دې کوي. په دې امت کې په لږو لږو به راغلي خو مونږ او تاسې لا په ارام کې دا په هر فرد داسې یو شېبې او سختۍ راځي چې دی د دنیا د اسبابو نه صرف نظر او خپل خالق ته متوجه شي الله مدد را سره وکړه. نو داسې حالات به په اهل سنتو بالخصوص راشي چې دی نه به سوی جوړ شي. حدیث مبارک کې راځي چې کله دا د یو سړي نه راوځي نو سوی پسې دا خلک څومره اشارې کوي هغه د سوی دا منډه کې په بله سوړه ننوځي. مؤمن یعنی اهل السنه والجماعه سوچه مؤمن نه به داسې سوی د وطن قربانۍ ته خپل سوچونه برابر کړي. اهل سنتو باندې به د وطن قرباني راځي خپل کلی به هم پرېږدي چې سختي راشي. انبیا علیهم السلام نه خو موږ نسبین نه یو هغوی هجرتونه کړي دي مجبور شوي دي دې ته چې وطن پرېږدي او بل ځای کې لاړ شي. د بچو قرباني به راځي د خپل ځان قرباني به راځي شهادت به مخې ته راځي زخم به راځي تاوان مالي به راځي. وعقیده د اهل السنه والجماعه به پرېږدی نه ګوري. خو الحمدلله اهل سنت غالبه دي او دا ډېر لنډو لنډو علاقو کې مونږ اورېدلي داسې که چېرته د اهل فتن غالبه شول بیا به ستا په کلي او د بل په کلي هم دغه حال وي. د باړې صحنه څومره قریبه ده 50-60 کیلومتر کې مونږ او تاسې نه پراته ده. اهل السنه والجماعه سنیان رونه وایي چې
مونږ خپل کلي ته د شپې په 2 بجې دننه کېږو او بیا چې کله د کلي نه وځو نو د شپې په 2 بجې وځو که 2 یا 3 یا 5 شپې مونږ د کور نه بهر نه شو او که ووتو شو کېږو وژلې کېږو نو دا حالات داسې راغلي او د افغانستان په هغه علاقو باندې چې په کومو باندې اوس د داعش په نوم د الیدیسو د وابیانو قبضې راغلي په هغه ځای کې د ماښام جمع نشته د ماخوستن نشته د سهار نشته په جومات کې اذان نه ویلې کېږي څوک تللی نه شي خو که د کور نه ووته نو بهر شو کېږي ګوره د اسلام او د جهاد په نوم خلک د دین نه منع کوي چې چاته وایي دا د امریکایانو ګیم دی او د امریکایانو ډلې دي منیم در سره نه خو چې کله د دوی د ظلم لاندې راګیر شوي بیا هر څوک مني چې یاره هغه مولانا چې څه ویل دا رښتیا دي څوک چې دې حال کې گیر شي او د دې ظلم وګوري په مخ د دنیا باندې به داسې ظلم نه چا اورېدلی نه به یې کتلی کوم ظلم چې نن داعش په دنیا روان کړی رنګ د جهاد نو دا فتنې دي د دې پسې پرده د نورو خلکو لاسونه ده په اهل السنه والجماعه باندې به سختۍ راځي تاسو به دې ته ویښ یئ لږ څه خلک الله تعالی په عافیت کې هغه بچ بوځي امتحانات پرې رانولي جنت ورکي خو څه خلکو باندې بیا داسې سختۍ راځي د امام مهدي آخر الزمان د حارث او د منصور د دوی جنډه توره ده اوس اغیارو امریکایانو برطانویانو وکتل چې که رښتینې منصور دنیا ته راشي یا مهدي راشي یا حارث راشي او توره جنډه راشي او رحمت للعالمین 1400 کاله څه د پاسه پخوا پیغام امت ته پرېښی دی چې تاسو د تورو جنډو والا ولیدل نو تاسو منډه ور واخلئ ځانونه ور ورسوئ ولو حبوا علی الثلج اگر که ستاسو د هغې په منځ کې غرونه د واورو وي او تاسو مزل نه پرېوځئ په کوناټو وڅښئ نو په کوناټو وڅښېږي خو ځان د تورو جنډو والا ته ورسوئ هر کله چې رحمت للعالمین دومره کلک پیغام امت ته پرېښی و چې دغه زمانه کې د تورو جنډو والا راشي نو ځان ورته ورسوئ امریکایانو برطانویانو انګریزانو اوس توره جنډې بدنامولو دپاره مخکې ګیمونه جوړ کړل ستا په ملک کې هم د تورو جنډو یو ګیم چلېدلی و په باجوړ او په سوات باندې نفاظ شریعت دی او توره جنډه ده منځ کې فتنه وه په باړه باندې هم د تورو جنډو یو ګیم راغی لاړه ختمه شوه د داعش هم اوس د تورې جنډې هغه اواز دی دا سلسله به روانې 30 تنظیمه دروغجن به د تورو جنډو والا پیدا شي او په دې کې پسې پرده د مهدیت د وګیر ناز وي لکه څنګه چې د داعشیانو مشر په عراق کې د مهدیت ښکاره دعوه کړې او په نېټ باندې باقاعده دلایل پیش کوي چې دا مهدي آخر الزمان دی بل نه راځي تر څو چې خلک د اصلي مهدي نه غواړئ او کله هغه راښکاره شي د هغه معاونت او ملګرتیا ولري دا خطرناکې فتنې د دې دور دي په ډېر خطرناک دور کې موږ تاسې واقع یو دې فتنو ته ډېر آګاه اوسئ لکه څنګه چې محبوب فرمایي چې 30 دجالان کذابان به پیدا شي هر یو به وایي زه نبي ما معاذ الله دا رسول الله مبارک نه بعد نبي نه راځي تا روز قیامت خو 30 دروغجن دعوهګیر د نبوت به پیدا کېږي نو 30 به دروغجن مهدیان پیدا کېږي اصلي مهدي دا هغه نوم په شان د نوم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا هغه د پلار نوم په شان د پلار د نوم د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا هغه پیدایش د شام په علاقه باندې کېږي دا هغه به هغه وخت کې ښکاروالی راځي چې په اهل سنتو دومره سختي راشي چې اهل سنت په مکمل مخفي زندګي تېروي داسې ښکارا د جمعیت زندګي په اهل سنت هغه وخت کې نشي تېرولی مخفي زندګي به وي مخفي په داسې یو شکل به اهل سنت ګرځي چې څوک ګمان هم ونه کړي چې دا د سنت دي داسې حال کې ټوله دنیا او یا حقانی علما
و حقانی علما چې د هر یو سره به اویا نفر ملګري یو ځای رابطه به چې اهل سنت او مسلمانان ډېر مظلوم دي آواز نشي اوچتولی او مخفي او پټ دي دا وخت امام مهدي آخر الزمان د خروج دی راځئ چې تعالی شي شام ته به پسې لاړ شي مهدي آخر الزمان به لټوي شام کې به پیدا نشي حرمینو ته به دا و علما سره د خپلو شاګردانو اویا راشي مدینه منوره کې ریاض الجنه شریف کې یا د صحابه کرامو صفه کې به دا و علما را جمع شي او امام مهدي آخر الزمان به وګوري او پې پوه به شي چې هغه شخصیت ده ورته به ووایي ته مهدي موعود پاسېږه قیامت جنډه دې اوچته که موږ دې ملګري هغه به ورته وایي انا رجل من الانصار زه د انصارو یو سړی یم دې ته توریه ورکړي چې سامعینو ذهن کې یو انا واچي خپلی بل مقصد و علماو ته دا شکل ورکړه چې زه رجل من الانصار یعنې د مدینې انصاري یم او د ده ذهن کې به دا معنا وي چې زه د الله د دین امدادي انسان یم انصار څه د الله د دین مدد کول مهدي موعود دلته موجود دی ما ته معلوم دی خو یو شپه یو ورځ مهلت راکړئ زه یې درښایم علما به ورته وایي ډېره ښه ده سبا به دلته موږ راشو بیا مهدي موعود به دې نه مکې معظمې ته لاړ شي دی به تعالی شروع کړي خو بیا به مدینه منوره کې مکه معظمه کې به تعالی شروع د دې علماو دی به لټوي ګوره دې دپاره الله خپل ځوانان پیدا کوي چې هغوی سره دا فکر وي چې مهدي موعود ولټوي زمونږ ډېر وروڼه ملګري حج ته ځي عمرې ته ځي خو دا فکر او دا تلاش دا به الله تعالی د هغه و علماو ذهن کې کښېنوي چې هغوی راتلل و حج او عمرې ته همدې مقصد دپاره چې مهدي موعود سره زما ملاقات وشي حتیم شریف کې دننه به هغه شخصیت به پیدا کړي وواړه به وردننه شي ورته به وایي ته مهدي موعود را پاڅېږئ اعلان هغه به وایي انا رجل من الانصار زه د انصارو یو شخص دې علماو کې به یو ورته وایي پاڅېږه جنډه ودروه مونږ در سره یو اعلان وکړه که یې نه کوې ورځ د قیامت کې د الله تعالی په حضور کې به مونږ په تا شکایت کوو چې د مسلمانانو وینې تلېدې په ټوله دنیا کې او مهدي موعود ته مونږ سوال وکړو دی نه پاڅېده خو چې څنګه دا عالم په دې الفاظو خوله کولاوئ مهدي آخر الزمان به لاس ورته ونیسي مه داسې الفاظ مه وایه شکایت مه کوه بس زه پاڅېږم قیام کوم نو را روان به شي د هر عالم سره به اویا ملګري وي خو دا به ټول اولیا خاصان پاکان او دا و علما به وي او د باب شریف د کعبې په خوا کې به مهدي آخر الزمان ودرېږي او خطبه به شروع شي کتاب الفتن د میروزي رحمه الله 4 جلده کې لیکل شوی دی محدث دی هغه دا خطبه م راخلي چې امام مهدي آخر الزمان په کومو الفاظو به تقریر کېدل او د هغې نه بعد الله تعالی هغې سره یو باطني او معنوي امداد ملګری کړي وي د هغې مقابله څوک نشي کولی د هغې چې څومره مخالفین وي هغه به داسې تښتي او څه به بندیان کېږي او څه هغې مقابله څوک نشي کولی هغې ته به الله تعالی د نصرت بادونه رالوځوي ځکه هغه به ډېر عادل تنظیمونه کوي او ډېر زیات به د عدل نه ډک وي او کله چې په جهادي تنظیم کې عدل راشي د الله امداد فرشتې هم بیا راځي امداد ته د رعب امدادونه هم کېږي د ثبات امدادونه هم کېږي د مجاهدینو خپې مضبوطي شکست نه د دشمن په زړه کې الله تعالی رعب اچوي القینا فی قلوبهم الرعب بما کفروا تختی د امام مهدي آخر الزمان رحمه الله دا واقعه مې ذکر درته راونیوه
چې ګوره په دغه تورو جندوړو که نه شئ چې دا کم اوس د اصلي مهدي د بدنامولو دپاره راوځي. حضرت